बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। په نننۍ ویډیو کې به مونږه مول کیلکولیشن سټډي کوو او په دې کې به مونږه دوه کوانټیټیز سټډي کوو چې یو د موږ څخه مول کیلکولیشن او بل د مول پارټیکلز کیلکولیشن. مول کیلکولیشنز کې چې کوم دی ماس مول کیلکولیشن به سټډي کوو. نو سٹارټ اخلو د ماس مول کیلکولیشن نه. ماس مول کیلکولیشن. اوس که چېرې موږ د ماس او مول کیلکولیشن ته وګورو نو په دې دواړو سیزونو کې به تاسو څخه یو نون وي او بل به اننون وي. د دغه نون نه به چې کوم دی تاسو د اننون فایند آوټ کوئ. څنګه به فایند آوټ کوئ؟ by using فارمولا. کوم یو فارمولا؟ مول از equal to mass in gram divided by molecular mass. د دې فارمولا مطابق چې کوم دی تاسو به دا ایزیلی فایند آوټ کولی شئ. څه به فایند آوټ کولی شئ؟ یو اننون کوانټیټي. دغه اننون کوانټیټي تاسو څخه د ماس په ټرم کې هم کیدای شي او دا تاسو څخه د مول په ټرم کې هم کیدای شي. دې باندې چې کوم دی یو سمپلسټ اگزامپل وګورو. تاسو څخه یو مالیکول دی هایدروجن چې د هغې وزن دی 2 ګرام. نو تاسو ته څه وایي؟ د دې نه فایند آوټ کوئ چې د دې 2 ګرام کې تاسو څخه نمبر اف مول څومره دي. دا به تاسو څنګه فایند آوټ کوئ؟ دا به تاسو فایند آوټ کوئ د دې فارمولا مطابق. نو اوس په دې کې چې کوم دی موږ څخه ماس ان ګرام معلوم دی او مالیکولر ماس هم موږ ته پته ده چې د هایدروجن مالیکول چې کوم مالیکولر ماس دی هغه دی تاسو څخه 2. نو دا نون کوانټیټیز چې کوم دی په دې فارمولا کې به اوس موږ پوټ کړو. ماس ان ګرام د هایدروجن څومره دی؟ 2 ګرام. دغه شان که چېرې موږ دې ته وګورو مالیکولر ماس، نو مالیکولر ماس هم هغه تاسو څخه څومره دی؟ 2 ګرام پر مول. دا 2 ګرام به یو بل سره کینسل شي او دې نه به تاسو څخه راشي 1 مول. نو 2 ګرام آف هایدروجن مالیکول کې تاسو څخه څومره نمبر آف مولز دي؟ 1 دي. په دې باندې یو بل اگزامپل ګورو. calculate. څه calculate کا؟ calculate the number of mole. number of mole چې کوم دی نو find out کا. پس کې find out کا in 60 gram of carbon dioxide. تاسو که چې کوم دی د کاربن ډای اکساید 60 ګرام دی نو په دې کې به تاسو فایند آوټ کې نمبر آف مول آف کاربن ډای اکساید. نو دې سولوشن به تاسو څخه څنګه وي؟ دې سولوشن به هم تاسو څخه په هغې سیم فارمولا باندې کیږي. مول از ایکول ټو ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس. دې فارمولې مطابق به چې کوم دی تاسو دا نمبر آف مول ایزیلی فایند آوټ کولی شئ. ښه، نو اوس د دې چې کوم اگزامپل دی د دې سټیټمنټ ته وګورئ. په دې کې تاسو څخه ګیون کم سیزونه دي. په دې کې تاسو څخه 2 سیزونه ګیون دي. یو خو چې کوم دی تاسو څخه ماس ګیون دی. ماس د دې څومره دی؟ 60 ګرام. اوس که چېرې مونږ د مولر ماس خبره وکړو نو د دې مولر ماس تاسو څخه څومره جوړیږي؟ مولر ماس دلته به ولیکو چې څومره جوړیږي. مولر ماس آف کاربن ډای اکساید. د کاربن چې کوم تاسو څخه مولر ماس دی هغه څومره دی؟ 12. دغه شان که چېرې اکسیجن مولر ماس ته وګورو، د اکسیجن مولر ماس تاسو څخه څومره دی؟ اکسیجن مالیکول دی دا O2 دی، د دې تاسو څخه شو 32. د دواړه جمع کړئ نه راځي 42. ښه، نو 42 ګرام پر مول چې کوم تاسو څخه د دې مولر ماس جوړ شو. یو تاسو څخه د دې چې کوم ګیون دی هغه دی ماس، بل تاسو څخه دی مولر ماس. دا دواړه سیزونه به چې کوم دی په دې فارمولا کې تاسو پوټ کړئ. نو 60 ډیوایډ بای 44 دا چې کله سمپلیفای کې د دې نه راځي 1.364 مول. تاسو څخه 60 ګرام آف کاربن ډای اکساید کې څومره نمبر آف مولز دي؟ 1.364 مول. دا خو چې کوم دی تاسو څخه د مول ماس چې کوم انټر کنورژن شو د دې باندې تاسو څخه یو اگزامپل شو.
ها یو بل اگزامپل به هم په دې باندې مونږه وګورو. how many moles of water is there in 90 gram. ته دې مطلب څه دی اکویشن؟ ته دې مطلب هم دغه دی چې تاسو کا واټر دی، واټر څومره دی 90 ګرام. په دغه 90 ګرام کې هاو مینی مولز یعنی نمبر اف مولز موږ څه کسي فایند اوټ کول دي. نو ریکوایرډ تاسو څه کس شو یعنی تاسو ته غواړي چې مول فایند اوټ کړئ. نو دا مول به موږ څنګه فایند اوټ کوو؟ د دې لپاره سولوشن داسې دی چې لومړی به تاسو څه ولیکئ؟ لومړی به تاسو ولیکئ چې کوم ګیون کوانټیټیز دي. ګیون کوانټیټیز تاسو کم دي؟ ګیون کوانټیټیز تاسو کا په دې کیس کې چې کم دی واټر دی. واټر تاسو کا څومره دی؟ یعنی ته دې ماس څومره دی؟ ماس اف واټر د تاسو کا 90 ګرام. اوس که چېرې موږ ته دې د مولر ماس خبرو وکړو، ته دې مولر ماس تاسو کا څومره دی؟ 18 ګرام پر مول. دا ته دې چې کم دی تاسو کا مولر ماس شو. نو دا به تاسو چې کم دی معلوموي څنګه؟ دا به تاسو داسې معلوموي چې مول is equal to mass in gram divided by molar mass. دا دواړه سیزونه چې کم دی په دې فارموله کې چې کم تاسو پټ کړئ نو 90 divided by 18. اوس د 18 چې کم دی تاسو پاړوي او دا چې کم دی تاسو کا به دې چې کم ریزلټنت ویلیو راځي هغه به سره راځي 5. دا چې کم دی تاسو کا ګرام دی، دا تاسو کا ګرام پر مول دی، یو بل سره کینسل شو نو 5 مول. تاسو څنګه چې کوم دی په 90 ګرام اف واټر کې څومره مولز دي؟ 5 مول. ښه سیکنډ چې کوم کیلکولیشن موږ څخه سیکنډ کیلکولیشن کم یو سیکنډ کیلکولیشن موږ څخه پارټیکل مول کیلکولیشن. نو په دې کیس کې کچېرې تاسو ته پارټیکلز نون وین تاسو نمبر اف مول ایزیلی فایند اوټ کولی شئ، یا تاسو ته چې کم دی نو نمبر اف مولز درکړي وي او تاسو ته څه وایي چې نمبر اف پارټیکلز فایند اوټ کړئ، نو هغه هم تاسو ایزیلی فایند اوټ کولی شئ. هغه به څنګه تاسو فایند اوټ کوئ؟ هغه به هم تاسو په یو فارمولې مطابق فایند اوټ کوئ. تاسو ته پته ده چې مول کې تاسو ته څومره نمبر اف پارټیکلز دي؟ په دې کې تاسو ته ان ا نمبر اف پارټیکلز دي. دا ان ا مطلب څه دی؟ ایوګاډرو نمبر. دې کې تاسو څومره نمبر اف پارټیکلز دي؟ ایوګاډرو نمبر. دغه ایوګاډرو نمبر تاسو څه برابر دی؟ 6.022 into 10 raised to power 23. اوس که چېرې موږ د دغه پارټیکل او مول کیلکولیشن خبره وکړو نو په دغه کې چې کم دی د دې لپاره به هم یو فارموله یوز کیږي. هغه فارموله کومه یوه ده؟ هغه فارموله داسې ده چې نمبر اف مول از ایکول ټو دې کې چې کم دی تاسو ته نمبر اف پارټیکلز شو. هغه پارټیکلز چې کم دی تاسو ته اني پارټیکلز کې دي شي، هغه تاسو ته ایټم، مالیکیول یا آینز ایٹسٹرا کې دي شي. نمبر اف پارټیکلز ډیوایډ بای ایوګاډرو نمبر. نو که چېرې تاسو ته نمبر اف پارټیکلز معلوم وي نو هغې نه تاسو ایزیلی نمبر اف مولز کیلکولیټ کولی شئ. دې باندې به هم موږ یو اگزامپل وکړو، هغې نه پس به تاسو ایزیلی انډرسټینډ کړئ، ښه په اسانتیا سره به پوه شئ په هغې باندې چې هغه به موږ څنګه کیلکولیټ کوو. نو اگزامپل دی په دې باندې how many mole of hydrogen are there in 8.9 into 10 raised to power 23 hydrogen atom. ها اوس که چېرې موږ دې سټیټمنټ ته وګورو، د سټیټمنټ نه تاسو
تاسو ته معلومیږي د دې نه تاسو ته معلومیږي چې نمبر اف مول معلومول دي دا تاسو کا ریکوایرډ شو یعنی ته وسکه نمبر اف مول به معلومه بل چې د کوېسچن ته وګورئ په دې کې تاسو ته څه درکړي دي دې کې تاسو ته چې کوم نمبر اف پارټیکلز درکړي دي نو نمبر اف پارټیکلز تاسو کا څه شو نمبر اف هایدروجن اټم نمبر اف هایدروجن اټم تاسو کا څومره دی 8.9 into 10 raised to power 23 ها اوس چې کوم دی نو سولوشن تاسو کته دې څه شو سولوشن د پار به هم تاسو هغه فارموله یوز کوئ چې نمبر اف مول از ایکوال ټو number of particles divided by Avogadro number نو اوس چې کوم particles دی هغه هم تاسو ته given دی چې هغه quantity څومره ده 8.9 into 10 raised to power 23 دغه شان که چېرې موږ د Avogadro number خبره وکړو نو Avogadro number هم تاسو ته پته ده چې 6.023 into 10 raised to power 23 دا دواړه سیزونه چې کم دی تاسو سو کوي تقسیم کوي د دې نه چې کم تاسو کا ریزلټنټ ویلیو راشي نو هغه به نمبر اف مول وي د دې نه راځي تاسو کا 1.48 مول دغه تاسو کومه نمبر اف مول دی 1.48 مول نو په دې طریقې سره چې کم دی تاسو په اسانتیا سره نمبر اف مولز فایند اوټ کولی شئ د نمبر اف پارټیکلز نه دلته یو بل اگزامپل ته وګورئ د هغه اگزامپل صدا سره دی چې دینه وی فایند اوټ کړئ how many mole وی موږ څخه څومره نمبر اف مولز دي د سو د کاربن ډای اکساید پس کې ان 3.01 into 10 raised to power 23 molecule of carbon dioxide نو اوس که چېرې موږ ته دې کلکولیشن ته وګورو نو د دې کلکولیشن څه داسې دی چې د دې لپاره به هم تاسو هغه فارموله سیم فارموله یوز کوئ خو لومړني د سټیټمنټ ته وګورئ د کوېسچن ته وګورئ چې تاسو نه غواړئ څه او تاسو ته یې درکړي څه دي تاسو نه غواړئ مول چې مول فایند اوټ کړه دا اننون دی او درکړي څه دي نمبر اف پارټیکلز نو مول از ایکوال ټو نمبر اف particles divided by Avogadro number of particles تاسو ته درکړی دی 3.01 into 10 raised to power 23 divided by 6.023 into 10 raised to power 23 دا چې کله تاسو تقسیم کوئ نو د دې نه چې کوم تاسو څخه ریزلټنټ ویلیو راشي هغه دی 0.5 مول دا ته دې چې کوم دی نو آنسر شو اوس که چېرې موږ یو بل کوېسچن ته وګورو چې هغه هم څه دغه شان دی خو هغه کې چې کوم دی تاسو ته ډیفرنٹ سټیټمنټ دی یعنی تاسو نه په هغه کې یو ډیفرنٹ سیز غواړئ چې هغه څه دی هغه څه دا شان دی calculate the number of particles calculate the number of particles تا ته څه وایي تا ته وایي چې د نمبر اف پارټیکلز معلوم کا یا نمبر اف مالیکولز ته معلوم کا پس کې ان 5 mole of C6H12O6 یعنی په دې ګلوکوز کې چې کوم دی ته نمبر اف پارټیکلز فایند اوټ کا څه فایند اوټ کا نمبر اف پارټیکلز معلومول دي او مول تا ته درکړی دی نو د دې چې کوم سولوشن دی هغه داسې به تاسو څخه جوړیږي چې لومړنۍ خو تاسو فارموله ولیکئ فارموله مول از ایکوال ټو particles divided by Avogadro number ښه نو تاسو نه ریکوایرډ څه دی چې کوم یو سیز ریکوایرډ وي هغه به یوازې پرېږدئ او هغه بل چې کوم ټرم دی هغې طرف ته به دا Avogadro number شفټ کړئ نو مول ضرب Avogadro number is equal to particles دا چې کوم دی نو تاسو دا شان هم لیکلی شئ چې particles is equal to
مول ضرب ایوګاډرو نمبر اف مول چې کوم دی تاسو ته ګیون دی 5 انټو 6.023 انټو 10 raised to power 23. دا چې کله تاسو ملټیپلای کوئ د دې نه به تاسو څه راشي د دې نمبر اف مالیکیولز تاسو څه څومره دی 30.115 انټو 10 raised to power 23. یا د تاسو دا شان هم لیکلی شي چې 3.011 into 10 raised to power 24 particles. په دې کې دومره نمبر اف پارټیکلز دي په څومره کې 5 moles of glucose چې کوم تاسو کدي مالیکولز په دې کې دومره نمبر اف پارټیکلز دي. امید ساتم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښ شوی وي او کو ویډیو هم خوښ شوی وي نو پلیز دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او که چېرې تاسو په دې چینل باندې نه وی نو دا چینل هم لایک کړئ سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن هم پریس کړئ. ان شاء الله په نیکسٹ ویډیو کې به مزید یو خپل ټاپک سره حاضرېږو د هغې پورې اجازه راکړئ د الله په امان.